قاری صاحب دغه پوښتنه به کومه پرون تاسو کتل چې یو دوبۍ کې ایر شو وه او کله جز خیږي نو الله یې موږ تر وخت شرمنده کوي نو دې وخت یو موږ ته بدماشي هم کوي. څه وایې په دې یاره انډیا واسې بسم الله الرحمن انډیا باسې بدماشي کوي او نورو بدماشي هندو ته ګوره او کار ته یې ګوره مړه چې څوک ته دغه بولز کې نه بس موږ ته مخې ته ټینګ شي. موږ سره د ایمان طاقت دی الحمدلله. زموږ د پاکستان فوج زموږ فخر دی او چې څنګه مخکې ورځو کې ولا چې کم دی نو په لږ وخت کې ولا چې کم انداز کې شکست ورکړ او لوبې پې وکړې نو بس زموږ دپاره دا فخر دی. او باقي د پاکستان هر عوام چې دي نو هر یو انسان د پاک فوج یو دغه دی چې کم دی سپاهي دی. موږ شانه بشانه ولاړ خپل فوج سره او انډیا خو صرف په ډمتوب کې ده او په دغه بمبړتوب کې د نورو سره څه دغه نشته. د مسلمان سره وي او بیا د پاکستان سره چته ویلی شي انشاءالله. بل قاری صاحب په دې بل دننه اندروني انتشار چې کم دی په خپل فوج پسې پروپاګانډې خبرې په دې څه وایي؟ یاره زما په خیال زما خو دا خیال دی چې خپل ملک کمزوري کول دا ډېر لوی نقصان دی. په دې زمانه کې په ټول امت مسلمه کې دا یو واحد سټیټ دی چې اټمي ملک دی او د مسلمانانو د قیادت والا چې کوم نه ملک دی د ټولو مسلمانانو امت مسلمه لیډ کوي نو دا مضبوطول پکار دی. کمزوري به خامخا زمونږ وي خامخا کمزوري زمونږ هم شته زمونږ د حکومت په ویدار چا به وي خو پکار دار چې دغه کمزوري مو اجتماعي طریقې سره اصلاحي کوشش او مطلب دا چې د خپل وطن مضبوط کو د خپل فوج مضبوط کو او د دشمن مقابله په شریکه باندې